بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما قضتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعنا 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. مقصد سورة اعراف بیان د څلورو مسایلو دی بیان د دریو مسلو دی یو مسله تسلی نبی اسلام لا او هر مبلغ د قرآن کریم لا چې کفیل حالی ته په تکلیف کې ملګری کمزور دي ماشومان دي دشمنان بادشاہان دي وزیران دي بد نو وړه متنګوا د ټول مرني وګوره موسی علیہ السلام ته ابتداء هم کمزور د ملګرو کمزور لیکن آخر کار دشمنان تباہ شو هغه بچ کړه دا ملګری تاسو هم بچ شي دشمنان به الله تباہ کی دوی ماته ترغیب ورکړي اتباع ماوده ده چې الله کو حکم را لګري د امر نه هی پاګه مالو کوي کوو نه کړ ذل خوار بشي په باندې واقعیا بیانې د ابلیس چې هغه اتباع ماوده نو کړ د الله کوم نه معنا الله ذل خوار کو درې مسله ترغیب ورکړي بیان د توحید او د شرک ته ادا مولیان تور کوي چې مولیانو توحید بیان کوي رد شرک په پای باندې واقعات د پیغمبرانو بیان چې ګور کدان د وارثان د پیغمبرانو وای نو هر پیغمبر نوم بنای مثلا بلکې دغه مسله رد شرک بیان توحید زمون نبی علیہ السلام تیار اسکاتش رد شرک بیان توحید کړ بیا وروسته د نور احکام د موږ دروځي او زکات نو کار دی ورته مدینه کې بیان شي په اخر دوه مطلب په دویم او دریم باندې واقعات بیان شي د ابلیس د مرګیارا نو وروسته او په دریم مطلب باندې چې د شرک بیان توحید په باندې پیغمبرانو واقعات د آیت نمبر 59 نه وروسته جو راغی اول خبره کوي یا قوم عبد الله مالکم ان الا توحید بیان رد شرک پړم باندې مسله باندې واقع دي
فرعون راوړی د موسی علیه السلام د فرعون ورته وتی نه رسو او دا واقعا تسلی لپاره مرحله وار وه تر دې دا پر 5 مرحلې بیان شوې ده ننني سبق کې شپږمه مرحله بیانېږي چې دا بیا د قوم له طرفه ابتلا راغلی وه چې قوم ورته ووایي چې تو وایې چې ما معاف کړو نو موږ ته د الله په خپله وایي که نه موږ نه موږ دا خبره کېږه موږ ته د الله خپله وایي موسی علیه السلام او یا تنان واغسته خپل قوم نه 22 شو بني اسرائیل 12 ټبر وي نو هر یو ټبر نه هر یو نه شپږ کسان واغسته نورو 5 نه شپږ نو دغه شو شپږ شو نو 1176 ا د خپل قبیلې نه څلور دوی شو شپږ دام شو نو دا بوت لالته کې الله خبرو کړې دی واورې دی نو دی بیا چې نه مونږ ته الله مونږ داس نه مونږ داس خبرې مونږ ته الله وخا نو الله پاک وتا الله پاک په دردره او لګل ته برباد کړ مړې کړ نو بیا موسی علیه السلام سوال کوي چې الله خو دغه خلق دی وکړ په مصیبت دا هم مصیبت کرالو چې مړول نه خامخه په دریاب کې مړ کړو کړ فرعون یانو یار فرعون نه د الله ته تباکو الله نو ټول په غم وختو دا چې مړ شو دا ټول د سردار د قومون سرداران دي د خپل قبیلو اده هغه چې کوم لاندې تابعدار دي هغه اولاد مولا دي ورونو خورونه وای چې دا خدای مړ کړ نو ما سره په جنگ شي نو دې بل د معامل ویو په جنگ شي ټول باندې سره تباہ او برباد شي الله معاف وکړه نو الله معاف کړ دی واختار موسی قومه 70 رجلا او چون کړ موسی علیه السلام خپل قوم نه او یا تنه سره لمی قاضي پر ملاقات نه معنا خبرې لیدل نه مراد دغه دا خبرې چې کوم د ملاقات د نیم ملاقات ده چې په خط کې وشي په ټلیفون کې وشي فلما خذت مرجفا نو دای خبره واره دی وینم ته الله خپل ځانو خي نو الله زلزلہ وسا غرجړه کېده اړ ټول مړ شو فلما خذت مرجفتو هر کله چونل دی زلزلې نو یې ور بدما وی موسی تام ور بدما له شیتا کجر خو غو اهلکتم من قبل هلاک کړو دیو په خوا مخکې نه ویا مالم الله په دریاب کې مړ کړو دا یا به د فرعون د لا تکړو نو خو په غم باندې واوړو اته لکونه اتمنګا لا کې په دابدا باندې چکړ دی به وکوپانو زمنګنا ټول خو نه دي خدا دا وسو به وکوپان دي د تجراغو د چې دا سوال کړه مشران رسل کوم اولاد دا ټول تبارو برباد شي الله ان الا فتنتک نه دا هلاکول دی مگر امتحان ستاره الله ستاره امتحان دی نو ته په خپل باندې الله موږ امتحان کې به کمزوري کې تو دل بیا منتشا کرکه گمراهی پر امتحان سره چردان چې گمراه کې پر امتحان چل چې خو الله تو گمراه کول نه کوي گمراهی کی فریدي چا په ځد نه راغلي یا مور د گمراه ولا وای چې سميږي نه تو دل بیا یذل بی کثیر یهدی بی کثیر آیت نمبر 26 کې سورہ بقره میں تیر شو کا چې ښکارا کې گمراهی په قرآن سره ډیرو او مضبوطه قرآن سره ډیرو دلته ما خبره یذل بیا گمراه کې ښکارا کې گمراهی په امتحان سره چار چې لوخه خشي سو گمراهی کې فاش امتحان کې فیل شي وتا دی بی من دشا او مضبوطه پر امتحان در چار جو خواہ یا اللہ من کامیاب کے من دی امتحان کے مفیل کے انت ولیونا تدنگا مددگار وغناو کے منگتا ارحمو کے منگبانے کریم ملگور سے غلطی کر اللہ معافی ہوتا ہو کے ارحمو کے وانتا خیر غافرین آتے غرہ دباخنی کون کنا وقت لنا فی حاضر دنیا حسنا او مقرر کے ملا پوری دنیا کے تو آندنے کا ہے اپ آخرت کا اجر دینے کا ہے
انا هدنا الیک بشک موږ راګرځو تا ته يهوديان ته يهود ته کوي دی توبه است راګرځېدو انا هدنا الیک یګه موږ راګرځو تا ته قال يا العذابي عذاب ما رسول په عذاب ته چاله چو مخه خشي رحمت ما فراح ورشي تا ګور عذاب الله ور کوي د سبب دوجه او ټول نه ور کوي چاله چې ور منشا رحمت د الله به د سبب نه دی هر چا طرف دی کافر ته مو په دنیا کې او مسلمان ته دا د الله نوم دی رحمان رحمت دنیا واشه او آخرت ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت دما مهربان دما پر حلال شتا په دنیا کې فتكتبها غرض مق وبلیکم دا مهرباني د فارا کړه تقون چریګ د الله نه ادا الله کو نه مني اور کوي پاکواله ور کوي پاکواله یعنی عقیده توحید د زکات په لغوي معنی لري د زکات خو نه پاس مکه کې ادا 43 نمبر د غالبا په نزول کې نو دا بالکل دریم څلورم کال صورت ده زکات بیا په مدینه کې په دویم کال باندې غالبا یا په دریم کال باندې فرض شوی نو ورکې زکات دیو ابن عباس باندې تطهیر القلب ورکې پاکواله درړه پاکواله یړه پاکي د غیر الله د محبت نه پړه کې بل چاته دا عقیدت چې بل مشکل خوشا ده تاشته ان عقیدت یقین توحید ده او هغه کسانو پر چې دن پاتون باندې ایمان راړي الذين د ایمان والا کسان یتبعون الرسول کتاب ذکر پیغمبر اسلام النبی چې خبر ورکوم ته علمي پاک باز هغه پیغمبر دی چې مومن دی يهوديان هغه دا مکتوبن لیکل شوی د ځان په تورات کې په انجیل کې حکم کوي دا پیغمبر اسلام دی ته په خو په کارو شریعت کې موجود معروف ما عرف فی شریعه شریعت د دلالت په یو دلیل وی شریعت دلال سلور یو شی ثابتې شریعت داغه حقانیت ثابتې په سلور دلال د قران اول نمبر دویم که قران کې دی حدیث نه نو حدیث کې دی نو بیا د صحابه کرام اجماع نه اکاغه کوم نو بیا قیاس شرعي نو معروف هغه چې باندې سلور دلال یو دلیل یا قران ثابت یا سنت نه یا صحابه کرام نه یا مجتهد په قیاس سره داغه حکم راځي د بل حکم نه د بل آیت نه وانها عن المنکر امر کوي دا هغه کارونه چې خلاف شریعت د سلور دلال نه په دلیل نه په د تورات د قران ثابت دي نه د حدیث ثابت دي او نه د جماعت صحابه ثابت نه د امام د قیاس ثابت دي اده کله کسر ویختی شو دړمبار د خیرات دوی درېمه دا په ماتم کول قبر په خلوغر دا ټول منکرات دي خلاف شریعت دي وحل لهم الطيبات او رواقی دل پاکیزه شیان او رامی پدای باندې فلیس شیان دیدا کی د هل حرمت نسبت کړي نبی اسلام ته دا نسبت ته نسبت مجازي حقیقی نه ده حقیقت کې د هل حرمت دا صفت د الله د پیغمبر نه او دا کې نسبت نبی اسلام ته کړي چې نبی اسلام د دې اظهار کړي نبی اسلام د دې بیان کړي دی وجنا خلق ته او هر علم خبائث ودوانهم احتراما او لرکای کیدی دینا هغه بوجنا د معاشره دی معاشره کې چې کوم شرکیات او بدعت جاری شوي دي او رسومات چې خلق د خلقو سټونه په کې نختی دي هغه ته لرکای والاغلال هغه توقونه هغه چې دی په دی باندې توقونه هغه ټیکسونه د مولیانو د پیرانو هغه ته لرکای فالذین آمنوا به ناکتان چیمارو پر پیغمبر اسلام باندې وعذروا او تعظیم وکړي پیغمبر اسلام ونصر امداد وکړي پیغمبر اسلام
واتبعوا النور او تابع شو درنا کتاب آغاز منزل مو چرا لگل شو دسرا دا کران دی کامیاب دی آیت کو دوتری خبری ہے کل فام شئی تو نبی صاحب دری سی فضل ذکر کی رسول نبی امی منصوب بسوئی نو تا نسبت کی پا دو طریقوں باندې یو دا لکه چې مور نه پاک پیدا شو دک شانتی پاکو تر مرګه یو دا چې لکه مور نه انپړه پیدا شو دا شان انپړه تر مرګه نو دا دوی معنی خدا خود سخت ناروا ده چې نبی اسلام ته انپړه پیغمبر وای دغه دنیا لوی عالم د ټول پیغمبرانو زیات علم نبی اسلام سره نن پړه کوي خدا جایز ده ډیر سخت نه جایز بیا د ویدا شاید چې کوبر ته ورسه امي په دې خیر اختیار باندې نبی اسلام ویل شي هغه څنګه چې مور نه پاک پیدا او د کړه تر په پاده پور پاکو د هر قسم ګناه صغیره کبیره ارونه خوراک پاکو مجلس پاکو خبرې پاکې عمل پاکو هر څه پاکو بدن پاکو پاک دن بار ټول پاک نو دا ٹھیک ہے اور پاس رسول او نبی نو بعد خلق وہی نبی آغا پیغمبر تو وہی چې هغه د بل پیغمبر په شریعت راشي ای صاحب شریعت نی اور رسول آغا دے چې هغه نوې شریعت راړي کتاب الله ورکه نوې شریعت راړي آباد وہی رسول عام دے نبی خاص دے کله سو کوئی نبی عام دے رسول خاص دے خدا ټول کیسی اسیا بسی دی شیخ القرآن رحمت الله علیه آسان توجیه کوي بنده په پویم شي هغه وی کینه نبوت د پیغمبر ذاتی صفت دی لکه پښتونواله د پښتون ذاتی صفت ده چې د مور خېټه د پښتون دی چې پیدا شي پښتون دی چې لس کاری پښتون دی چې شرین پښتون دی البته چې کله بیا د سر څه بل څه صفات لګي ډاکټر شي بیا هغه صفات ډاکټر شي یا عالم سره لګي نو عالم شي پښتون خود د ذاتی څه خود دی پښتون هم دی ورته ډاکټر شي بیا انجینیر هم شي ډرایور هم شي عالم هم شي وغیرہ نو دا رنګي نبوت د پیغمبر ذاتی صفات ده د مور خېټه کې د نبی چې معصوم نبی چې لس کالو معصوم عجب بالغ شوم نبی او تر مرګ نبی او رسول الله شي چې ډیوټي شروع وي چې وای د وته شروع شي الله تعالی خلق ته بیان کړه دا رسول او دا فرق کوم دی د عبد الشکور السالمی التمهید کتاب دی د هندستان عالم دی هغه دا فرق کړی دا فرق باندې دار دی ځکه عام او خاص دا نه ټیکي لکه یو سړی بلکې دا دی مطلب چې یو سړی بدرین هم یا څلور دا هغه په هغه ډیر فضایلو باندې دلیل کوي کثرت الاسماء تدل على کثرت الصفات نو نبی صاحب یو صفات د رسول یو صفات د نبی یو صفات د مومن څو کوئی نبی خدا خاص عام دا ټیکنل لکه سړی دی هغه حافظم دی او هغه قارب دی دوی کې خاص عام خدا دوړ دی دا یو سړی دی یو لک صفات دی کنه قارب دی او حافظم دی او تر بیا عالم دی دا دریوړه د کې خاص عام کوم دی بل دی دا کې او لفظ ورستو چې وحرم علم الخبائث دا صورت تقریبا د دریم کال صورت د نبوت د دې صورت نورستو نبی اسلام لس کاله په مکه کې پاتې دی او بیا چې مدینه تللی نو مدینه اتم کال باندې یو خلق راغلي د عقول قبیله عقول عین کاف کشمیری کاف علامه عقول قبیله اته کثار راغلي د بخاری شریف کې دا روایت و دا راغلي خو یو دا کې په صفحه نمبر 423 رنبی جلد کې او حدیث نمبر
3018 په دې کې چې کوم الفاظ دي غدات دي چې نور الفاظ ټول یو شانتي ان راحت من كل ثمانيه د وکل کبیری اتکتان رال نبی اسلام تا قدیمو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام تا مخیطیو نفجتو المدینہ فجتو المدینہ دا مدینی آبوها پر رات ران اللہ بیماران و خیڑی خراب شے فقال یا رسول اللہ دوید اللہ پیغام ابغنا رسلن منگ دا شودش ماسته شملی پکار سپین ٹکے پکار قال وی نبی اسلام ما اجل لکم الا ان تنحقو بزون ما تودل تنیشتے ہاں دغه بهر په تیرا کې باړه دم باړه د یو خان دي نو ورشي ته ورته ملاو شي فان طلقو نو دلته لاړ دال فزادي فان طلقو لاړ نو فشربوا من ابوابها من ابوالها والبانها نو دای دا غو خانو میتیاد مسکلي او دا غي په مسکل حتا صحو حتا کې دی سیادمن شو سمینو او غټ شو وقتل راعي او دغه د باړی هغه چې کوم رکواله او راعي هغه مړک واستاق زودا او دغه خان التنا بوتل داکه کړ وکفروا بعد اسلام ادي کفر کو فاس اسلام نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیدا نبی صلی الله علیه وسلم کسانو لګل ادا راوځي راوستلغه مدینه ته نبی اسلام کو دین الله تخفي پری کوي او دغه ته واچوي نورتا نو دې چیغي وره چې بو مقتول نبی اسلام ورکوله پرې چې استرو کې ول السلام واله نبی اسلام سو رحمت الله علیه کنه آج نبی اسلام دی رحمت الله علیه صفات بلی کې نقصان راسي دا مې رحمت ظالم سزا ورکړي چې ظالم له سزا ورکړي دا هم رحمت ده په دې ملک یو بل پاس کوي زموږ د اوسنۍ حکومت چې یو سړی یو کس یو ماشوم سره ریپو قیاسي وکړو انو هغه به قتلو نه پاس کوي دا خلک په شراو چې بل پیش وي دا باندې نه پاس کوي هغه یو کس وایي چې دا اسلامي ملک کله کنجرخانه دا اسلامي مسلمانان دي کنجران په راځي مشي ټول نو چې یو ناروا کار دی هغه دی روا کوي دا مسلمانان پاس شو دي نبی رسول او دا ظلم دی چې څوړي ظلم کړی دی هغه له سرګ سلایم او ګرم سلایم وړاندې کړ لا تخفیت هم پرې کړی چې ویل وبو نبی ځان نور کوله به پرې چې مړ شي ټول مړ شو اوس په دې روایت کې دا لفظ فشربوا من ابوالها والبانها نو دې د خوخان میتیادوس کړي او د میتیادو دغه فایوس کړي خان دې روایت کې دا کوم چې 423 صفحه بیجل کې ده او حدیث نمبر 3018 ده نور روایتونو کې چې راځي نبی اسلام او ته ورته تاسو باړي د دوخان نو فشربوا من ابوالها والبانها دوخانو میتیادوس کې دوخانو فایوس کې د شپږو کې د امر په تغیبان چې اوس کوي دوخانو میتیادوس کې دوخانو فایوس کې دا شپږو روایت کې دي ا دې یو روایت کې دي چې فشربو نبی اسلام ته ویل نو چوس کوي پته ورشه باړې تا فایوس کوي نو دایته میتیادوس کې په خپل فقط اوس غیر مقلدین لګي وای دوخانو میتیاد پاکي نه سکری نو کته راځي چې دا اوس کوم بیا سکینا سکیه بالکل نه وا خپا کې دي اور څنګه خپل میتیاد ته ځای اور اوس کله کله دوخ نه ته پاکي کا وای د ماکول لهم میتیاد بیا بل کوي د ماکول لهم میتیاد پاکي د کم ساروی غوخه خوري شي ان داغي میتیاد پاکي دي بیا
نو دوی وایي چې تستا غوښه دې وایي موږ زما غوښه په دې وجه حرامه شوې چې د وجې د تکریم د انسانیت نه دا نه چې موږ ګنده یو سپي په شان الله بالله موږ په ټولو مخلوقاتو کې پاک انسانان اجبه مسلمانی او ډېر پاک دی چې کار کړه د ماکول الله امتیاز پاک غني نو انسان دا مسکه کنه خیر ته ما هغه دا اوس کړه د وخري نیس کی اته یو سوال پیدا کیږي چې الله کوی اتلس کلمه کې د نبی اسلام صفات ذکر او حرم علم الخواص حرامای په دای باندې پلیت شه دا امتیاز پلیت دي ته چې لټری ده سوای الله ما اني اعوذ بك من الخبث والخبائث امتیاز دي چونټو منټو نه یا شیطانان الله ما بچ نو اتلس کلمه کې نبی اسلام امتیاز حرامي کړی دي او تلس کاله بعد بیا په جایز کوي او دا شپږ روایتونه چې وایي نبی اسلام او ته وایي چې اوس کوي تاسو موږ عالمان یې ښه تر دې چې راوړي ترې صرف سورۃ فاتحه هو دې عالم شخه سورۃ فاتحه دا مسکه نه دا چې دی وي صحیح الحمدلله دن په طریقه عالم دیغه تر دې دا پورته نه دي پاره اخلاص کړ تقریبا اته اخلاص کړ په نه واکه اوس وتا ته اندازه کیږي کنه چې دا شپږ روایتونه چې نبی اسلام حکم کړی دی چې امتیاز اوس کوي الله دل دغه صفات ذکر کوي هر معلوم الخبائث د پیغمبر صفات دا چې امتیاز باندې په خلق باندې نو تلس کلمه په باندولې اندا تلس کلمه څه چل شي الله لیکلي چې اوس کوي استاد وای چې بلې پور روایتونه کوم یو روایت صحیح ده ان بخاری سے غلط وای بخاری غلط وای څه جواب وکړي بخاری غلط وای دا دور لري سره وای او بالکل غلط وای بالکل غلط وای یا هغه غلطي کړی دا یا رسو غلطي شوی دا چا په دې نه کړی دا شی بخاری دا که بخاری لوی سړی عمرې کنه خو د قران نه خلاف نه هغه نه منل کی حدیث د پیغمبر دا چې قران نه خلاف هغه هم تعویل کوي چې حدیث د پیغمبر اسلامي صحیح حدیث د قران نه خلاف کی تعویل کوي د بخاری شریف لیکل شلو شو روایت هم ټیکی هغه نه وغلط شي کېدې چې رسوب کې چا دا نه کړی دا یو حدیث صحیح دی دا د قران سره موافق دی واشه او دا د من په سورۃ تحریم کې ماغدا کې د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها چې کله هغه خبر راځي چې خبر د چې طلاق شوی خو لپاره نفقه شته نو چاوي نشته ولی فاطمه بنت قیس له نبی اسلام نه ورکړ بیا خپل او چې مال نه راکړ عمر فاروق ته وایي چې نه دا د خدای خبره ده الک خدای ما خدان صاحبیه ده کړي چې نه غلطی راغله موږ د خدای حکم د خدای کتاب موږ د خدای په خبره باندې د خدای خبر نه رسو کوم صحابیه ده نو بخاری او صحابي نه الله تعالی معافیو کی الله د درجو چې لوی سړی او صحابي هم نه ده نو بخاری او غلطی کړي نو سوچ خیر قران غلط ده قران نه ده غلطه کله چې د پلار او د دوی خبر راشي نو پلار و مخکې کې اوس کدی وای چې د زینې ما د پلان کې زیما خپل وای چې زما دي ده ان کوم خبره ومنل شي د پلار وای کدی زره وای چې د پلان کې زیما اصل خربه شي وای پلار چې وای دا میزین اکا هغه خبره نو قران کریم چې ویل دي چې د بیر اسلام په دی باندې پلیشیان آرامول نو څنګه بیا تلس کاله په پلیشیان اعلان کړی میتیادو پلیتی دي ټیک څه خبره پوښه وادوانهم احترام الکای دینا بوجنا د معاشره دی یا معاشره کې چې په کوم رسم رواج راغلي په غمونو په خادو کې نه ګوري دک کنده رسم رواج معاشره تباکی خلق خراب والاغلال او توګنا جوب دی باندې د مولیانو پیرانو امولیان په خپل اړې مقرر کړي او چاندي باندې هغه ته درکړي فالذین آمنوا به هکذا بعد کاروي پلان کې زنده پاکستان درات کړي واه پر مړه
ازادي هم نبی اسلام را کړی دا په شرکیاتو د خلق کفرای نه خطه بدعاتو کې رسوماتو کې جهالت کې نبی اسلام الله راولېګو او خلق آزاد کړه جهالت نه هغه زمانه جاهلیت وایي دغه زمانہ کې شل قرآن الله راولېګو دا خلقو سټونه د جهالت نو باسل زندہ باد من بوو اگر زندہ باد به الله دې خدا په دې بابران چې زندہ باد داغه د میشن د زندہ بادي نو دا موږ شیخ القرآن بیان کوو چې شیخ القرآن زندہ باد داغه میشن مطلب تر قیامت لري چلیږي نبی الله زندہ باد داغه میشن دي زندہ باد تر قیامت زندہ باد خو الله دې بهرال کوشه همیشه زندہ نہ قائد اعظم سے دے نہ بل سوک دے اللہ قائد اعظم سے وہ بقی کوشش او قائد اعظم ولی قائد کوئی نبی اسلام بھائی قائد اعظم دا اگر قائد اعظم دے اسلام دے شریعت او دے قائد اعظم دے په اعتبار دے مسلمانانو د ډلې چې په دې کې لوی قائد دا معنا دا نه چې پیغمبر ځان اوچتو فالذین آمنوا اس ترغیب ورکی قرآن و سنت تا واقعدان آمنوا بی چیمان اور پیغمبر سامانے او تعظیم اکر پیغمبر تعظیم سرے چنو میں بیزت بانے اخلا صلی اللہ علیہ وسلم او دا غد صحابہ کرام و عزت کا دا غد اہل بیت و عزت کا دا غد سنت و عمل کا دا نبی صلی اللہ عزت ہے ونصروه امداد کو نبی صلی اللہ امداد دا چې دا سنت جاری کا وتبع النور اتابشو درنا کتاب هغه چې لګل شو د قرآن دا کړه دې کامیاب اوس اثبات رسالت صداقت پیغمبر ته قل یا ایها الناس وخلقوا انی رسول الله الیکم ذ رسول الله ما تاسو ته جميعا ټول ته دا آغا دا چې اغله د اختیار د اسمان نظم کو بریلیان دا الذي دا د نبی اسلام صفات کوي وای آغا پیغمبر چې اغله اختیارات د اسمان نظم کو دي الله اکبر اختیارات د زمکو د اسمان الله تعالی دي دا الذي دا آغا در پیغمبر ما چې اغله اختیار د اسمان نظم کو دي نبی اسلام ویلو چې د پیغمبرانو باندې په یو پینځو صفاتونو باندې الله چت کړی ما او تیو خمسا لم یعطهن احد قبلی مال پینځه دا شیان راکړی شي چې چات زمان مخ نه ورکړي شي یو دا ارسلت الى الاحمر والاسود د تور او سپین ټول دنیا ته لګل شي دا یو صفات او دویمه جوړلت دل ارض مسجد و طهورا زمکه الله مار فرجو د جماعت او پاکواله ګرځولې کم دا چې د پودریګه موږ په وکوم او کوبني ته موږ په دار بل چا فارانو د نور امتونو هغه بدل ګرځو کې مندرونو عبادت کو او کنيسو کې امنګ د فارا ارزه وکړه او دا چې جماعت او ویش درجه پینځشتي دی مطلب دا جماعت مسلمانان جماعت نه مراد ا جماعت چې مسلمانان یو جماعت امام مخ کې دوه کثر ورو یا یو کثر تو دام جماعت ده د ویش تور درجه د پیزو بیا چې جماعت کې بدعتي مولای ایګو سره موږ نه پکار په کور کې به سوقي کنه خدا بدی بچی بدی مور پلار وای ای پوهه کا دا په ودرو مسکا په کور کې دا له ځای پاک دا کې یو ځای چې کوم پاک هغه د جمعه لپاره خاص کوي هغه تاسو دغه مغوتړي چې سپی می دا وته ورني لکه چت کې د پاغونه جوړه کوي هغه باندې کوي نو څو دوشو او درم ونصرتو بالرعب مسيرة شهرنا او الله زما امداد کوي په دشمن باندې د میاشت په فاصله ان چې د دشمن یو میاشت دریم نه مان بیریږي اوس مسلمانان لا لا د صفات ورکړي اثرهم او حلت دیال غنائم امان فر غنیمتونه الله روا کړی نور امتون له جایز نو الله د غریبایت او قتل یو راوت کړی دي نو الله موږ له غنیمتون جایز نور دا چې به غنیمت به مت بیره په غټ په غرب کې دا به اوس ختم وشه
نبی اسلام وی اللہ دن غریبای تو خطر مونږ له جایز کړ سلور شو وختم بالنبیون اپا ما باندې پیغمبري ختم شوی دی انځ اخر نبی ما نو دلته وای چې ان رسول الله علیکم جميعا دا پیغمبر د الله ما ټول وتا هغه پیغمبر لو ملک سماوات ور جل اختیارات اسمانات نو کړي لا اله الا هو دې بل جزا به دی الله نه یو امید جو دې کولم نه کول کړي پامنو بالله ایمان ورې په الله پیغمبر د الله ان نبی چې نبی دې خبر ورکوم ته الامي پاک باز دې هغه پیغمبر دې یومن بالله یومن بالله ایمان ورې په الله باندې وکلماتی په کلماتو په احکام د الله باندې وتبع النور او وتبعوا او تابعوا پیغمبر وتبعوا پیغمبر سم فامنوا بالله ایمان په الله پیغمبر د الله په نبی چې نبی دې امید پاک باز پیغمبر ایمان په الله په کلمات د الله نو تبعوا تابعوا کوي پیغمبر اسلام الله لکم تاسو خامغاتات پیدا تاسو کې مخکې د قران تابع شي نو کامیاب شي دنیا آخرت دواړو کې د پیغمبر تابع شي لار به هدایت به حاصل شي د پیغمبر په سنت دې هدایت به حاصل شي او دا ذکر کوي ټول پلیت نه دي په هر امت کې څوک باندې پلیتی بدل اوس هم مسلمانانو کې پلیتانو نشته پاکو نشته او پاک او پلیتانو فرق دا دی چې عقیده په قرآنی صحیح عمل په سنت دا پاک دي باقی نور ګناونه کې انسان نه کیږي دي کنه هغه خیر دی یا الله سزا ورکړي یا به معاف کړي خو چې عقیده د شرک پلیت دی بیا چې شرک عقیده ترویج هم کوي هغه خوري ما خصم پلیت دی نو الله وی ومن قوم موسی نه ټول پلیت نو اباد د قوم د موسی دانو ماتون یو ټولګه دی یا دون بالحق چې بیان کوي په د الله په کتاب باندې بیان کوي په توحید باندې حق توحید حق د الله کتاب او بیا عدلون ابدي توحید باندې یا په کتاب د الله باندې یادون خلق برابر د الله دین تا وقطان او اسنت عشر اسباتن اس کا تذکیر بالنعم چې ګورته ما څور نعمتونه کړو او تقسیم کړو دی لا دولس ټبره یعنی ټولګي اسباب جمع ثبت دا ثبت وای اولاد تا امتونه ټولګي نو بعد خلکو دار وای الله تسلط پر رسو ته ورسوټه سټ دي دا ما خیال دار چې دا الله داغه دا بچی دولس ټبره کړ او چاپیره فارق دغه د ابراهیم السلام اولاد نه بغیر بل څوک توحید نشي بیانول سورۃ زخرف کې وراشي غالبا 26 سے 28 سے وجعلها کلمتا باقیه فی عقبی الله د ابراهیم دا توحید د مته د ابراهیم السلام په نسل کې پرې خدا نو دا د ابراهیم السلام نسل توحید بل څوک نشي بیانوي به په پیسو به بیانوي اسه نه بیانوي اکه زور براشي بیا بغلی کیږي دا یو د ابراهیم السلام اولاد چې د په توحید کې ځانم قرباني بچیم قرباني ارته قرباني نور کا پنجابی دې ټیک د توحید به مني ا بیان نه وو په پیسو باندې قسم دې د بیان دی کی او په پیسو یا په زور راغرو سکیږي پختون او رب سید ابراهیم السلام بچی یو باندې پیسې نه اخلي دغه دې په ځان قرباني بل باندې رسو کیږي نه نو دا دیو جنتا تو ګور هندستان نو سیدان په ډیر شری پښتانه ډیر شری هر دا چې وګوري چا چې د دین خدمت کړ کاغه شاول الله رحمت الله علیه دغه دا فاروقی دی او که هر مجدد دی او فاروقی دی نو که سید احمد شهید دی انو هغه سید دی نورم ډیر دي په دې سن کې کم دا چې توحید بیانې بيد سلالج نه سم په ځان قرباني نو ګوره به یا پښتون یا عربي
شاخ بیا ته تری بس بل څه نشي کولای. وقت نام او تقسیم کړ دی لرا دولس ټبره هم یعنی امتونه ټولګي جماعتونه او حنا الی موسی او ابراهیم موسی علیہ السلام فاستسقوا اذ تسقوا کله طلب کړو دنا دوبو کله طلب کړو دنا دوبو قوم د نو ته حکم او حنا حکمګه چوا په امساق پروانه دا غټه او غټه دا و هغه فضربها وی والا فن بچتا نو راوټو کې راوته دا غنا دولس چینه بقره 60 کې ولې فجر روان شو دا بیان د نعمتونو د بیانو شمیرلې نو تکي فن فجر روان شي او بچ روان شي نو نعمت شي کنه د لامبلو شي د سکول شي دلته کې خو بس واقع بیان نه دلته ول ابتدایي حالت ذکر کړي چې څنګه الله تر اخلاق کړو غټه لوم دا شو ابي اروست روان شي وب قد علم كل نادم پدکترو په جنداري او ډالې مشربم ګودر خپل مشرب دو بوت کړه موږ ته ګودر پښتانه اردو ته غهټ وایي او دلنا علم غماما اثر کړم په باندې وریادو تفصیل شو بقره کې را لګلم په دیوانه ترن جمینو مردان او ویلمو خورای د پاکیزه واغنه درګړې تا ته ا دې ځاتې نو کړم باندې دغه دې په خپل ځان باندې ځاتې کوم کی چې الله نه دا سوال کو چې موږ لره یو کزان خراب نشو کوله موږ ته بادرنګ مادرنګ دراکا الله په باندې کړو وایس قیلم کله چې ویلې دي ته اوس کو نو اوسېږي په دې کلی کې اخره دینه کوم ځای چې مخه خوي اوایت کلمه د مغفرت حیتهم کلمه التي تحط بها الذنوب کلمه چې پای باندې ګناه ریږي ختمي کی لکه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله استغفر الله دا ټول خطتهم دا کلمه وای په جماعت کې ودخل الباب سجدنا او داخل شي په دروازه جماعت پتا بیا راځه جماعت تجري مکتمل دي چې خیر په مخ کې ګوي الله مفتاح دي او باب رحمت کا دغه دنه چې جنت غواړي کنه رحمت جنت ته او چې کله راو دې بیا وای الله با اني اسلک من فضلک بهر راو دې رزق لري الله رزق حلال غواړم ودخل الباب سجدنا دنه شي په دروازه جماعت پتا بیا راځه دا نه سجده کوونکی چې سړی سجده کوي جمعه ته څنګه چې جمعه بیا او په پټو چته دي ا پوړای ور بای څنګه خېږي سجده دې په معنا لغوي ده ها دا نه چې هغه دا خدمت کولګو او دا سجده تابعداري نغفر لكم خطيئاتكم بخنو او کو ګناہوں تاسو او زر دې چې زیات وګون اجر نه کانو فبدل ظلموا بدلا چې په خپل معنا شي دا بیا دوه مفعول واړم تفسیر کړو تکي دلته قولا یو مفعول دی او بل مفعول هم په واسطه حرف جر او بقول دا به حرف جر دی قول داغه فبدل ظلموا نو بدل کړه کته چې ظالمان دینا وینا دا مفعول بقول په وینا درا بي دا وینا چې شو دي ته غسو دوی حته من شعير موږ له غنم او وربش پکار فرتلنا علم رجل من سما راولګم په دی باندې یو عذاب د برنا په سودا جوړې دیاته کون کی د سګونا کو ولې غنم او جوار وختل ناروا غنم او وربش خنا الفاظ منقوله بدلول چې کوم دي چې یو لفظ منقول هغه بدلې هغه الله عذاب راځي لکه نبی علیه لکه مونږ ته حکم سره مونږ ته وایي چې کله ټیټ شي نو سبحان ربي العظیم دغه چې سجدي لاړ سبحان ربي الاعلى معنا خو یو راځو او کته دا دغه چې ټیټ شو دا سبحان ربي الاعلى پر سجده کې سبحان ربي العظیم که په غلطه دی خو ټیک ده او خزانه نه ګناه کوي بیا ولې منقول دا دی نقل داري ته سبحان ربي العظیم په رکوع کې سبحان ربي الاعلى په سجده کې خوش دارنګ یو صحابي دی نبی صاحب ته ماته دعا وکړه نبی صاحب ته قول آمنت بکتابک الذی
انزلتا وبنبيك الذي ارسلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل وا ناغوی آمنتو بکتابک اللہم آمنتو بکتابک الذي انزلتا وبرسولک الذي ارسلتا ارسال رسول صحیح خلقی کرنا نا بگے اگا دغاو کا تجددو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما چھ نبی بوائے یو ما نبی و رسول قنم رب الفاظ منقولہ بوائے دانے جب دمون کے دمون باچے پا دور حد پلان کی اپا توفیل نفردا توفیل چاہ ویلے نبی اسلام توفیل بیلے صحابی بیلے توفیل پا برکت دفران دے چاہ تشتے پا دمونو کے پا دور حد پلان کیا یا بدوخ یا بدو پا تاویل دا تبو دا بدو پا کسی شش جاتا ازان الفاظ بدلی رہا بدلی پا دیکھو پورا قوم تباشے ہوئے دے فبدل یو مانا بدل پخپل مانا مواسا کل بدل پا مان دا اخذا دے بیادا یو مبولو قولن کافی دیلا نواغتا کتان چی ظالمان دینا وینا بیداغ وینا چی ورشو دیتا یا بدل پا مانا دا قال دے نویلا کتان چی ظالمان دیم کی دیلم یو مبول کافی دے نواغ کتان چی ظالمان دینا وینا بیداغ وینا چی ورشو دیتا راولنگوں پر دیبان عذاب دبارانا رب دا چودئی ظلم کو ان کی ظلم کوزان سرا واختار موسیٰ قومہو او چون کر موسیٰ السلام قوم اور چنا موسیٰ السلام نے اپنے قوم سے 70 آدمیوں کو لمیقات ہمار ملاقات مراد یہاں زبانی ملاقات ہے دیکھنے والا نہیں فلما خذتهم الرجفہ پس جب پکڑیا ان کو زلزلے نے مار دیا تو کہا موسیٰ السلام نے میرے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے فرعون کے ہاتھ سے یا پہلے دریا میں جس طرح فرعون تباہ ہوئی اور یا مجھ کو بھی تو ہلاک کرتے ہیں ہم کو بتاتے کہ کیا ہے بیوقوفوں نے ہمارے کے ان اللہ فتنہ تو نہیں ہے ان کا موت یہ مارنا مگر امتحان تو مارا تو ذلبہا تو گمراہی میں ظاہر کرتا ہے اس امتحان کے ذریعے جس کو چاہے اور تو مضبوط کرتا ہے اس امتحان کے ذریعے جس کو چاہے تو ہمارا مددگار ہے تو بخشش کرتے ہیں ہمارے لیے اور ہم کر دیں ہم پر اور تو بہتر بخشش کرنے والا اوپر وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً اور مقرر کر دیں ہمارے لیے دنیا میں طاقت نیکی کی وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں اجر نیکی کی بے شک ہم پھرتے ہیں تیری طرف کہا اللہ نے عذاب میرا پہنچاتا ہوں اس عذاب کو جس کو چاہوں اور رحمت میرا فراہ ہے پہنچا ہوا ہر ایک چیز کو پس جلدی کہ لکھ لوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے اور دیکھتے ہیں پاکی دل کی یہ توحید مانتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کہ وہ ہیں ہمارے ہاتھوں پر ایمان لانے والے اللہ ایمان لانے والے وہ ہیں جو تابعدار کرتے ہیں پیغمبر کی نبی کی جو پاک بات ہے وہ پیغمبر کے پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا اپنے تورات اور انجیل میں حکم کرتے پیغمبر ان کو ان کاموں پر جو شریعت کے مطابق ہیں اور منع کرتے ہیں ان کو ہی پیغمبر ان کاموں سے شریعت کے خلاف ہیں اور روا کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور عام کرتا ہے ان پر پلید چیزیں اور رکھتا ہے ان سے معاشرے کے بوجھ ان کے اور تو کی مولی اور پیروں کے وہ توق وہ پٹھیاں اللہ تھی وہ کاناریں جو ہیں ان پر بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اس پیغمبر صاحب پر اس پیغمبر کی تعریف کی اور امداد کی اس کی اور تابعداری کی اور روشنی اس کتاب کی جو اتارا گیا اس پیغمبر صاحب کے ساتھ تو یہ لوگ یہی کامیاب کہتے وہ لوگوں میں پیغمبر اللہ کا تم سب کو وہ اس ذات کا پیغمبر کہ اس کے لیے اختیارات ہیں آسمان و زمینوں کی نہیں ہے کوئی عزت روا بغیر اللہ کے زندہ کرتے ہیں اور موت دیتا ہے فاطمہ اللہ پر اللہ کے پیغمبر اس نبی امی پاک بات پر کہ وہ پیغمبر جی مان لاتا ہے اللہ پر اللہ کی کلمات پر اور تابعدار کر پیغمبر صاحب کی خامخواہ تم ہدایت پالو گے
ومن قوم موسیٰ، اور بعض موسیٰ قوم میں سے ایک گروہ ہے جو بیان کرتے ہیں بالحق کے حق پر، اور بھی اور حق پر یاد ان لوگوں کو برابر کرتے ہیں اللہ کی دین پر۔ اور تقسیم کیا ہم نے ان کو تو 12 خاندان، امامن گروہ یعنی گروہ، امامن اصل کے یہ بدل 12 سے یا اسبات سے بدل ہے۔ اور حینا الی موسیٰ، اور حکم کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، جب پانی مانگا اس سے اس کو قوم نے حکم کیا ہم نے کیا ضرب بعصا کر حجر، کہ مارو اس پتھر پر اپنے لاٹھی، جب مارا فن وجہ تو پھوٹی اس سے 12 چشمے، یقیناً پہچان گیا ہر ایک گروہ اپنی گاہٹ کو، اور سایہ کیا تھا ہم نے ان پر بادلوں کا، اور بھیجا تھا ہم نے ان کو من و سلوا، اور کہا تھا ہم نے کھاؤ پاکیزہ وہ جو میں دیے تم کو، انہوں نے زیادتی نہیں کی ہم پر، لیکن تھی وہ اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جائے ان سے اسکنوا القریہ، اور جب کہا گیا ان کو رہو اس گاؤں میں، وکلوا اور کھاؤ من سے حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، وقولوا حطۃ، اور کہو کلمہ مغفرت کا، اور داخل جو مسجد کے دروازے پر سجدن تابعداری کے ساتھ، تو بخشش کروں گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور جلد یہ کہ زیادہ کروں گا اجر نیکوکاروں کا۔ تو بدل ڈالا ان لوگوں جو ظالم دین سے، قولاً بات کو، بقول ایک بات کے ساتھ، غیر اس بات کے ساتھ، بغیر اس بات کے کہ کہا گیا ان سے، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے، بس اسے کہتی ہے ظلم کرنے والے، یا لے لیا ظالموں نے ان میں سے قولاً بات کو، بغیر اس بات کی جو کہی گئی تھی ان سے، یا تیسرا مان کہا ان لوگوں نے، بدلا کہا، قالا کہا ان لوگوں نے جو ظالم تھے ان سے، بات بغیر اس بات کی کہ کہا گیا تھا ان سے، تو بھیج دیا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے، بس اب اس کے کتنے ظالم ظلم کرنے والے۔